أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سورة الحجر آخری سلور پنځه آیتونه په دې مناسبت لوستلي دي چې نن ټوله دنیا کې مسلمانان د خپل غم او د غصې اظهار کوي په دې وجه چې نیدرلینډ، ناروے، ډنمارک او بعضې نورو د انګریزانو ملکونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاکو نمایش شروع شوی دی. ښکاره ده چې خاکه یا کارټون د هغې بنیاد عزت او احترام باندې نه وي بلکې په بېعزتۍ باندې. دا څه نوې خبره نه ده زموږ دپاره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت هغه زمونږ د ایمان بنیاد دی او په دې وجه د هغې په ذات بابرکت باندې که څه آنچ راځي، څه ګوتې پورته کېږي، نو مسلمانانو له پکار وي چې خپل رد عمل د هغې خلاف کې ښکاره کړي. دا زمونږ حق هم دی او دا زمونږ دینی فریضه هم ده. دا جذباتیت نه دی بلکې دا احترام غوښتل دی د هغې دین او د هغې مذهب کوم چې مونږ هغه ایمان په هغې باندې ساتلی دی. او د دنیا په بین الاقوامي قانون کې دا اصول شته دی چې د هر چا د مذهب احترام به ساتلی شي. مسلمانانو چرته د غیر مسلمو د مذهب به احترامي نه ده کړې، سره د دې چې معلومه ده ورته چې فلانی مشرک دی او دا فلان کې کار د مشرکانو دی، لیکن د هغې باوجود اسلام دی ته د چا د دینی یا د مذهبي لیډر د بېعزتۍ کولو اجازت نه دی ورکړی. اسلام د روادارۍ دین دی. دا ټول عقاید، عقیدتونه، محبتونه په خپل ځای باندې دي، لیکن یو سوال دا دی چې آخر دا کیږي ولې؟ د دې پسې پشت عوامل څه دي؟ نو زمونږ د ټولو یو دا رایي چې دغه خلک د اسلام خلاف ته ځکه دا چل گئی. سوال لای چې یو سړی د اسلام مخالف دی نو د هغه ته څه توقع ساتي؟ احترام او عزت او که نه بېعزتي د پیغمبر او د هغه د صحابو او د مسلمانانو. چې کله یو سړی اسلام مني نه یا اسلام هغه ته په یو داسې شکل کې پیش کړی شوی دی چې هغه د سره د اسلام تعلیمات دي نه، نو هغه به د اسلام یا د مسلمانانو په باره کې د هغه رویه، د هغه سلوک صحیح. د انسان زړه خوږ شي چې کله دې ته وګوري چې خلقو ته اسلام په کم رنګ کې پیش کولی شي، دې مسلمانانو ته اسلام په کم رنګ کې پیش کېدی شي. زما د خبرې مقصد دا دی چې چرته کې د دې پسې پشت زمونږ کردار او عمل خو نه دی داسې چې هغه د هغې باعثي او هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مذاق اړوئ. دې کې لمحې فکریه دغه ده. په بل تنقید کول ډېر آسان دي لیکن د خپلې غلطۍ ادراک ډېر مشکلي. یو سړي ته بد رد ویل ډېر آسان دي لیکن دا معلومول چې دا غلطي خو چرته زما د وجې نه کېږي.
زما یقین داره چې د دې غلطه او د دې بیزته او د دې قسمه حرکتونو بنیاد د مسلمانانو هغه کردار دی کم چې بین الاقوامی طور مشهور کړی شوی دی. ټیک دا ټول مسلمانان هغه شان نه لیکن مونږ ګورو کم سے کم اسلامی ملکونو حد پورې مونږه عمره هم کړی ډېرو خلکو حجونه هم کړي دي کتلی به همي چې کله د غیر مسلمو د ملکونو نه مسلمانان راشي په د هغې رویه صحیح او زمونږ د پاکستان او د هندوستان او د افغانستان مسلمانان چې لړ شي په د هغې رویه هلته صحیح زمونږ د خلکو د ذهن کې پته نه لګي چې کم یو تکبر دی او تجبر دی چې دی ځان د ټولو خلکو نه اعلی ګڼي نور هر سړی د قانون پاسداری کوي خیال ساتي لیکن د پاکستان هندوستان او افغانستان خلک د سعودي قوانینو سره احترام نه کوي اخر داوله دا اسباب مونږ پیدا کړی دي په خپل زمونږ ذهن کې دا یو شی ورننه وته دی چې پاکستان یا هندوستان یا افغانستان دې کې کوم مسلمانان دي دې مثال په وار دنیا کې نشته انور ټول خلک د دین ادنا معمولی مسلمانان دي ټول دین کده نه پدې خلکو کې او دې سیز مونږ تبا کړیو اوسم وخت ترې پکاردار چې مونږ د خپل غلطه ادراک وکړو زمونږ خیال لای چې کدا ملکونه نه اسلام به ختم شي اور میاس کی حقیقت د دې خلاف ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو حدیث مطابق ان الدین لا یارز الی الحجاز دین با پټوله دنیا کې چکر لګئی اخر کې بدا حجاز مقدس ترازی لکه څنګه چې یو حیا یو مار هغه د شپې وزي او ځنګل کې چکرو لګي سار وختي کې بیا خپل بل ترازی خپل کور ترازی د دین د پار اصل کور حجاز مقدس ته چې ته مکه مکرمه مدینه منوره وي دا غلط تعلیمات دي کم چې د علاقو کې خلکو خوار کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره محبت دا ایمان ده لیکن دا کم محبت ده او قتل دا غواړي چې آیا محبت کم چې الله او رسول موږ نه غواړي نو آیا واقعي هغه مینا زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شته په ځای د دې چې مونږه د آی خلقو بده وایو خدای چې مونږه د خپل ځان تنقید وکړو مونږ وګورو چې آیا زمونږ ودونه پاغه طریقه باندې دی په کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو آیا زمونږ غم پاغه طریقه باندې په کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو آیا زمونږ عبادتونه پاغه طریقه دی په کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو جواب دار چې نه دی د چې نه دی نو سړی د ایمان دعوی سره لګي د دینه سیوا به عزت بل کې دی شي چې یو سړی منی دا چې زما او ستا کامیابی د الله او داغه رسول په حکمونو منلو کې دا منی لیکن عملاً داغه یو کار هم د اسلام مطابق نه دوسرا معاملہ کا تا تو پتو لګي یو 2000-3000 روپے ورته قرض پریدا بیا ته وغواړه تا ته پته ولګي چې د دې دور د مسلمان د ایمان دعوا تر کومه حد صحیح ده د دې زبانی چې مخرج نروزه قرآن چې څه فرمایلی دی ادخلوا فی السلم کافه اسلام کې پورا ور داخل شي مسلمان چې اسلام کې ور داخل شي نو تر دینه بیغمه چې مدرلینډ او نیدرلینډ څخه لري آیتونه چې مال استلی دي دا غي تعلق دغه خبره سره جواب نه ورکول پکار راغی څه جواب بتور کې آیا د عیسی علیہ السلام بیزتی ووږي او کله موسی علیہ السلام بیزتی ووږي
یو سړی د سیدنا موسی او د سیدنا عیسی علیهم السلام بې عزتي وکړي دی مسلمان پاتې شي د هغې جواب دغه نه دی د هغې جواب دا دی چې خپل عمل باندې ثابتول لري چې زه هغه شانتې مسلمان یم څنګه چې صحابه کرام مسلمانان او زما ایمان هغه شانتې دی څنګه چې د صحابه کرامو ایمان و نو ته بیا ګوره چې د الله امداد راځي که نه راځي دا د ازل نه دا خبره ده چې مسلمانانو ابتدا نه د داسې خلکو مقابله نه وکړی شوی اسلام چې راته بدال اسلام غریبه ډېر کمزور او ډېر ناشنا و مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان دعوت ورکو ایمان پاغه چا راوړی دی ابو جهل ایمان راوړی دی ابو لهب ایمان راوړی دی ابو طالب ایمان راوړی دی حمزه ایمان راوړی دی دا خو ټول اول کې د اسلام دشمنانو ایمان که راوړو نه عمار راوړو یاسر راوړو بلال راوړو سمیه راوړو زرخرید غلامانو اسلام قبلو هغه وخت کې هم دغه حالو وسيعود کما بدا اوسم که دین سخکاری نو غریبانانو کې او غریبانانو کې هم دین نشته اوس خدا مالدار نه سیوا شیطانان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم له آیتون رالل چې ته انذر عشیرتک الاقربین کوم چې نو منه آیت تنن خپل نزدې رشتہ دار ولا تنبیه ورکا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق جمع کړل د دین دعوت ورکو پړمبنه ازي پړمبنه شتم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا کړل ابو لهب دا خپلو که پردیو دغه زینا اول من شتم النبی صلی الله علیه وسلم کان ابا لهب ابو لهب هغه خنزیر اول چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تنقید کړل تبا لک لهذا جماعتنا او دا تبا سره الله اعلان کړل تبت یدا ابي لهب وتب دې کې ستاسو مهنت ضرورت نشته ستاسو صرف مطالبه دارا چې ته صحیح مسلمان شې ته په خپل عمل باندې د خپل پیغمبر بے عزتی په خپل مګو یو سړی پاسې ناغاغي ته وایي چې تاسو زمونږ د پیغمبر بے عزتی کوئ خاکې جوړوئ دا مسلمان د لا اله الا الله محمد رسول الله مدعی د سار نه تر ماښامه پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د څومره احکامو مخالفت کوي ته سوچ کړی یې درته دا د بې عزتۍ زمره کې نه راځي دا خو عجیبه ده محض یو جذباتي لوبه جوړه کړې د خلکو دا جذباتي لوبه نه دا ایمانی عقیدت ده پکار دی چې مونږ ته دا معلومه شي چې کوم خلقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف کړو دا غي حشر څه شو ابن کثیر د آیت لاندې انا کفیناک المستهزئین یو پنځه کسان غي جوړ کړو چې دې پیغمبر پورې و مذاق کوي دغه او هغه پنځه کسان مسند بازار او د نور بعضی کتابونو حواله د ورکړي د آیت لاندې چاغه پنځو والو کسانو طواف کو راغلی وږي الله جبرائیل رو لګو رسول الله صلی الله علیه وسلم ناستو یو بخندنه کو جبرائیل بل چا خېټه ته اشاره وکړه چا خپې ده د چا سر ته اشاره کړې ده او د چا ملا ده هغه ټول هغه ځای کې برباد شي دا وینا مقصد دا دی چې څنګه الله د خپل کتاب محافظ دی تو دارنګ الله د خپل پیغمبر د ناموس هم محافظ دی لیکن زمون خلکو ته دې پته نه لګي د دې لپاره چې کوم صحیح چیز دی هغه دغه دی چې مونږ دې خپل ګریوان کې وګورو چې مونږ د خپل پیغمبر سره څومره محبت ده څومره زمونږ هغه مینه کې وفاداری ده هغه د اقبال خبره ده چې تاسو کې څومره خلق داسې دی کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے تاسو کې څومره کسان دي چې هغه د سهار مانځله باسي
سړی خو لګیا به ډېر زیات یي د خولې نه توکاڼي وهېږي لستوڼي ترخه پورې رسولي د غصې اظهار کوي خو ستا نه تپوس کوو چې تا د سهار مونځ کړی کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہاری پیاری ہے اللہ سره ستا کم ځای مینه ده د رسول الله سره ستا کم ځای مینه ده د خلکو خو خوب پکار ده ابا یو مرګ راغله او تپوس یې کوو چې دا روزه کې کم ټایم باندې مونږ د ساری مونځ کوو او دا څنګه چل دی نمای چې څوک یې کوي دا هغه نه تپوس روزه کې د سارې بانګ ویلی شي نه 15 منټه پس ټول خلک جماعت کې حاضر امام استاد مونځ کوي په تیارې کې مونځ کوي شوره یې په تیارې کې کوي ختمه یې هم په تیارې کې دا چا مذهب دی دا په دنیا کې نه چا مذهب نه نه د رسول الله مذهب دی نه د امام ابو حنیفه دی نه د امام شافعي دی نه د بل نه د بل دا چا مذهب نه دا صرف د دې امامانو خپل یو مذهب دی ټول روزه دا حرکت کوي خلک هیڅ څوک دې طرف ته توجه نه کوي چې آخر ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف کیږي اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر دې مخالفت لګي چې مونږ تیارې کې شروع کې او دومره وګت کې چرنا دورس دا خدای چا مذهب نه لري چې غلس کې شروع کا غلس کې ختم دا د حدیث مسله کم نه دا ملک دی قوم حدیث هم دا حرکات کوي احناف هم دا حرکات کوي دیوبندیان هم کوي بریلیان هم کوي بیا هم په دې غمن کړي چې موږ د ټول لخ مسلمانان عبد الله صاحب موږ یو مرګ هغه به قیامت ورځ ډېر بد حالي خو زما تماشې ته نه مزګا دې قوم ډېر بد حالي واحد زمونږ مسجد دا سره د الله په فضل چې دې کې مونږ ټایم نه خذول څنګه چې اوس ته زمونږ ټایم وګورئ تاسو اوس هم تاسو مونږ داسې دی د مطابق باندې د مخالف وي سنت د رسول دې ته وي چې کدو کسان یو کشپګنی یو کاتری یو کلستی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت خیال ساتل داونه سن جوړي دا یو مثال درته ما درکو چې زمونږ د خلکو کار سره دین د خپل مزاج مطابق کول بیا هم لګیارې زمونږ د پیغمبر سره محبت دی هغه ډېر لوی لوی مدعیان چې توحید و سنت ادعا کوي د هغې دغه حال دی اس حمام میں سب ننګې دا ډېر لوی ظلم دی ډېر لوی ظلم دی محض د دې لپاره چې خلک ویښتن راه دي ته لږ سهولت ورکم دا خو د خلقو دین شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین خو نه شو دا خو هېڅ طریقه نشته دی چې خلک چونکې ویښته ته مونځ د وخته وکړه شریعت د دې اجازت نه ورکوي تپوس زمانه زما تر زوی کړو نوراني صاحب نو ما ورته ویل تا ته پته نشته نو ما ته زم حیران یم چې دا خلک څه چل کوي مې دغه کوي بس داړي امامان دي څنګه خلک ولاړه ورکوي لہذا د خلکو د رضا کولو کوشش وکړي حکم چې اړه ناخلي غیم دی مصیبت کې انخدي خدا محض یو جھلک تا ته زخم چې زمونږ په جماعتونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان ورداری شته بس اکثریت سوی نه امام صاحب پای بس روان ده زمونږ په کومه خله بل ته ویلی شو چې تا زمونږ د پیغمبر بې عزتي وکړه مونږ یې څومره عزت او احترام کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو فرمان دی چې کله یو مؤذن اذان کوي نو قولوا مثل ما یقول تاسو د هغه په شان دی وایه مؤذن چې اذان کوي د هغه په شان دی وایه البته چې کله حي علی الصلاة حي علی الفلاح وایي تاسو لا حول ولا قوة الا بالله وایه د بار خلک زما مخاطب نه دی وخت تاسو نه تاسو کوم اوس چې اذان نشو یا تاسو کلی کې اذان کیږي نو تاسو وایي چې واقعي تاسو په دې حدیث عمل کوئ چې
اذان کیږي زب خپل کاروبار لګ ایثار کم خپل خبره به بندې کم دا اذان جواب بو کم هغه پسې به درود وایم او بیا به اللهم رب هذه دعوت التامه وایم اچھا ویلي یو سړی چې د خپل پیغمبر فرمان نه مني دا د پیغمبر عزت کوونکی دی کنه زه د بل د کور په اور باندې سکوم چې هلته اور بل شوی زما خپل کور باندې اور لګېدلی دی په کار دا یې زه د خپل کور اور مړ کړم امت مسلمه چې کوم طرف ته روان دی هغه ډېر خطرناک طرف دی زمونږ خلک بسې چې مستحب دی خیر دی مستحب خودی لیکن تا ته پته شته دی چې کله یو سړی د اذان جواب وکړي ورپسې درود ووایي ورپسې دعا وکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كنت له شفیعا یوم القیامه زه به د قیامت په ورځ د سفارش یم نو دا ستاسو نه ده خوښه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو شفاعت وکړي د دې نه ښکاري داسې چې زمونږ خپل عمل کې دومره زور شته دی چې د هغې په بنیاد باندې مونږ جنت ته تللی شو مونږ ته د پیغمبر د شفاعت ضرورت نشته عمل نه مونږ دا ثابتو او دا بې عزتي نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل طرف ته ګوتې نیول نه دي پکار یو داسې قوم چې کافر دی یو داسې قوم چې هغې هم جنس پرستی ته قانوني حیثیت ورکوي ته د هغې نه څه غواړې چې به ستا په پیغمبر درود لګي هغې نه خو دغه توقع ده کوم چې هغې کوي لیکن دا کوم چې مدعیان دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان او د محبت دی په خپله څه کوي د دې معاملات د دې لین دین د دې غم د دې خادې د دې ناستا پاستا تعلق خبرې اترې ټول غیر مسلمو دي بیا مې ادعا ده چې زما ایمان دی ایمان دا غواړي عمل قرآن مجید یو صاف خبره کړې ده الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه کلمه طیبه الله تخیږي لیکن د کلمې طیبې د برخې جوړولو بنیاد څه شی دی عمل صالح عمل صالح نه بغیر کلمه طیبه بر نه خیږي اګب ملګه خلکو سره چې سره محض لا اله الا الله محمد رسول الله قائل له نور عمل ته ضرورت نشته اقبال تنقید صحیح کړو کس قدر گرا تم پہ صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیم تمہاری پیاری ہے لگیا رے بلا شی تنقیدات اکڑی بیا غي او خبره کړې د اخر کې چا کم خلقو چې هغې د الله او د رسول دین سینو پورې لګولو هغه کم خلقو چې هغې صحرا کې سمندرونو کې خپل اسونه غورځولو د اسلام د سر بلندۍ لپاره ټول تاریخ نقل کړی نو بیا وایي تے تو وہ آبا تمہارے مگر تم ہی کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا اب استاسو مشرانو صحابه کرامو چې هغې دغه کارونه کول نن که زه مسلمان یم نو په دې وجه مسلمان یم چې بنو ته صحابه کرامو اسلام را رسولو پیښور ته صحابه کرامو اسلام را رسولو افغانستان ته صحابه کرامو اسلام را رسولو تاسو څومره خلکو ته اسلام ورسول یو سړی چې په خپله د اسلام نه واقف نه وي هغه څه چا د اسلام وکړي یو سړی چې په خپله شرک کوي کفر کوي بدعات کوي یو سړی چې په دې نه پوهېږي چې آیا جمهوریت دا اسلامي نظام دی بکواس ښیي خلکو ته چې ووټ له دې نه او دستې مخکې وکړه بسم الله ووایه زمونږ اسلام دې ته راغلی دی او چې کله کامیابي نه شو میلو نو تنقید شروع کړه چې دا ملک اسلامي ملک نه دی که تر اوسه کوم ځای دا زمونږ د علماء حالت ده انا لله و انا الیه راجعون د نور خلک نه وسړی څه ګیله وکړي نو قرآن مجید د آیتونو کې دا تنقید کې یو دا آیات ساته مونږه د خپل جذبات اظهار وکړو
د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې اظهار وکړو دا زموږ فریضه ده زموږ حکم ده لیکن دا غې نه مخکې موږ له خپل ځان تم قتل پکار دي چې زموږ عقاید څنګه دي آیا زموږ په عقیدو کې شرک شته او که نشته زمونږ اعمال څنګه دي په کې بدعات شته که نشته زمونږ غم او خانه رسومات ثقافتونه په کې د غیر مسلمو اتباع شته که نشته دغه فکر مونږ له مخکې پکار ده هغې نه وروسته بیا مونږ چاته خپل خولی شو چې مونږ مسلمانان یو مونږ به چاته څه مثال پیش کړو چې زمونږ آیډیل څوک دی زمونږ آیډیل سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه دی دروغ مه وایه زمونږ د خلکو آیډیل هغه خلک چې یا هغه ګلوکارانی یا څه فلمي اکټرانی یا خلک چې تبلیغ والی یا سازونه غږی راغږی څوک عالم فاضل څوک محدث نه د چا آیډیل نه دی دا دروغ مه وایه خلکو ته مونږ د دې معاشره کې اوسېږو څه د بهر نه یو راغلي دیني طور زمونږ د خلکو آیډیل څوک دی پلان کې امام او پلان کې امام آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چا ځان له آیډیل تسلیم کو اخو علما نه تسلیموي هر حدیث سے ګورې هغې ته د خپل مذهب چشمه لګوي هله هغې د حدیث وضاحت وکړي دا ګپ شپ نه دي لګول پکار دا الله دې 1000 بار لعنتی پائے خلق باندې چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخی کړي لیکن الله دا ذمہ داری اغسطه رخ ابو لہب بیزتی وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته تبا لک لهذا جماعتنا وې قرآن تبت یدا وې هغه تباش دا غزوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیزتی کړي وا هغه نه زناور په یو صومعه کې هغه خپل زوی پټ کړو سفر کې ځکه چې معلومه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرې کړي چې اللهم سلط علیه کلبا من کلابک الله د خپل سپونه یو سپی په د مسلط کې زنګلی زناور راغله صومعه کې چکر لګول دی هر یو بنی آدم یې بوی کړی دا الله کی ذمہ داری هغه غس کړي ولا الله ویلو انا کفیناک المستهزئین کم خلق چې هغه ستا استهزاء کوي ته بېغمه اوسېږه قرآن دا اعلان هم کړو چې مونږ به تا د خلقو نه بچ کړو والله یعصمک من الناس دا ګپ نه دی دا خو د الله د کتاب د متن آیتونه دي په دې زموږ ایمان دی الله غیرتی ذات ته چې چاله نبوت ورکو نو په حفاظت هغه پوهېدو دا یو سړی نه وایي چې زه نه منګنې د پیغمبر بېعزتي به وشي سوال نه پیدا کېږي کم خالق چې د هغه نه رسول جوړ کړو خالق اوس هم ژوندی دی هغه الحی دی ته تماشا کوه چې څه وکېږي د فیسبوک باندې د یوټیوب باندې تاسو چېرته ګولوګې داسې خلک به تا ته میلو شي چې قرآن باندې امتیازې کوي د بس پیزارې راغستې قرآن مجید باندې هغه رابغوي قرآن کولو کې د هغې د پاسه ناستې ټټۍ به کوي دا شته دنیا ډکه ده دا بې درو بې حقیقته څیزونه نه دي دا حقیقت دی لیکن الله رب العزت د هغې دپاره د هغې یو نظام دی کوي هغه شرمخ یا هغه درنده چې راغی د ابولهب زوی هلته نه و صومعه کې هغه د پادري په کمره کې پټ کړی او پسې هلته په دیوال ورغی هلته یې سر وخوړ بس نور یې ورته هېڅ ونه دی ابولهب ورسره چې وکتل ناپوه شو چې د رسول الله صلی وسلم دعا راورسېده دوه خبرې یاد ساتل پکار دي ذهن کې دلته کې غرور مه پیدا کوي چې که زه نه یم نو دین به نه یا کما دا کار ونه که نه بس دین به ختم شي ته یې مه کوه دا د الله دین دی بل څوک به پیدا شي
دو سيزونه دي د هغې د حفاظت ذمه الله اخیستې ده، یو قرآن او بل پیغمبر ناموس. ته که څه کوې نو که الله به اجر درکړي، خدا مه وایه چې که زه نه یم نو بل څوک نه کوي. دا ګپې مه لګوه. انا کفیناک المستهزئین. قرآن باره کې د الله وعده وه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. په دې ملک کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین مذاق اړولی شي. دا آیتونه کوم چې ډېر د سختۍ آیتونه دي، د وعدې آیتونه دي، د دې په آخر کې یو جمله ویلې د قرآن مجید چې کله داسې کار شروع شي چې دا خلک تا پورې خندنۍ شروع کی، د اسلام مخالفت شروع کی، مذاق اړول شروع کی، د مسلمانانو دوه ذمہ داري دي. یو دا چې علمی طور مسلمانان مسلح کول، علمی پوزیشن خپل اوچت کړي. علمی پوزیشن په فضایل او په بیان ناراضي. د فضایل او بیان د دې لپاره چې سړی عمل شروع کړي. فضائل اعمال کې تا توخی چې د قرآن مجید دا فضیلت ده. دا غي فضیلت د بیان څه مقصد ده؟ ته قرآن مجید ته اوس کېنه، دا قرآن مجید ووایه، د قرآن مجید د نظام د لاندې یو جنډه اوچته کا خلق هغې ته راوبله. د دې دا مطلب نه دی چې تا فضائل اعمال نه اوس دین جوړ کړه. چې کله ته دا وایې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه اتباع کې کامیابي ده، نو پکار دا چې ته د هغې اتباع شروع کړې. دا به نه وایې چې فلان کی دا وایي فلان کی دا وایي. دا خبرې هغه څوک کوي چې هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت نه معلوم. چاته چې د هغه حیثیت معلوم وي، نه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورش کوي. که د هغه پلار د هغې خلاف کړي هغه نه مني، که د هغه استاد د هغې خلاف کوي هغه نه مني. هغه ما دپاره زما د پیغمبر سنت کافي دی. د دې جنجټ نه روځي. دا کم د خولې خبرې چې کوی دی شي، یو دا کار وکړئ، علمي طور ځان مسلح کړئ، د قرآن علم حاصل کړئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو علم حاصل کړئ. دې نه بغیر کار نه کېږي. او دویم څیز هغه دی کوم چې قرآن مجید دلته وایي چې سبح بحمد ربک. کله چې داسې قسمه حالات جوړ شي دا کم چې نن جوړ دی، تو دې دپاره ذکر اذکار شروع کړئ، الله ته متوجه شي. الله ته متوجه کېدل دروازې هم زمونږ دغه حال دی. مازدیګر جماعت کې وګورئ څومره حاضري، ماسپښین جماعت کې وګورئ څومره خلک پکې حاضري، ماسخوتن وګورئ بیا ماښام کې خلک اوزګاري جماعت کې وایي، سار کې وګورئ بیا چې کوم خلک مازدیګر یا ماښام نو سار کې هغه همره خلک وي. مخکې چې ما ویل چې زمونږ په خپل کور اور بل شوی دی، پردي خلک پرېږده، دا برابر که دا کم چې د ایمان مدعیان دي د ته وایه د پیغمبر بېعزتي دا کافي ده چې اواز شوی دی چې حی علی الصلاة حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم. او ته لکه د مردارې پروت دی، شرمېږې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدعمله خلقو مثال څه ورکړی دی؟ جیفة باللیل و حمار بالنهار. د شپې لکه د مردارې پروتې او د ورځې لکه د خر بې مقصده ګرځي. دا زمونږ نوی نسل د جماعت نه بار ګرځي، کله په دې کوڅه کله په دې کوڅه. دې ماسپښین لمونځ کوي ولې نه کوي؟ مازدیګر ولې جماعت کې نه کوي؟ داسې چل کوي بار. دغې ته وګوره چې زمونږ نه پیغمبر آیا رضا دی؟ زمونږ د عمل نه کا خبر شو چې دې جماعتونه خالی پراته دي، هغه ځایونه ډک دي چې هلته د الله او د هغه د رسول مخالفت کېږي، په دې پیغمبر خوشحالېږي؟ دا دویم کار دی، دا کول پکار دي. یو دا چې مسلمان دی علمي طور پوهی. اعتراض راځي خلک خاکې ولې جوړوي؟ نو پرون یو سړی لګیا شوی د یوټیوب باندې هغه تقریر پروت دی چې دا دي په دې بنیاد یې کړي دي چې عایشه رضی الله عنها سره حدیث کرا دي د شپږو کالو په عمر کې نکاح شوی، نو دا بنیاد شوی دی دې خبرې، دې وجې نه هغې خاکې جوړوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. لعنت الله علی الکاذبین.
دروغ وایي. دا قرآن مجید ویل دی. قرآن مجید کې دا نشته دی چې کله مسلمانان مونځ کوي نو مشرکان څه چل گئی شپیری وایي. دا څه دروغ وایي خلکو ته. دا پکې بله فتنه راغله. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سره نکاح شوی دی د شپږو کالو په عمر کې. بېشک دی کې اختلاف نشته. دروغ مه وایه خلکو ته. لیکن د سیدہ عائشہ باډي دومره زر زر غټېده چې پای کې د نکاح صلاحیتو خبره ختمه دی کسی د شپږ کاله ګوري او په دې نه پوهېږي. دا لوی لوی خلک یوټیوب باندې سار باګدل دا یو صاحب لګیا دا تقریر نه کوي چې دې وجه دا حدیث دی. ما ټلیفون ډېر ګماو خو ملاو نشو ورسره دروغ له خلکو ته. بیا وایي جی دا حدیث نه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا خود عائشہ رضی الله عنها فرمان دی او راوی نقل کړی دی. ښکلی کار کوي چې په یو څیز نه پوهېږي نه دی خرڅېږي نه هلته خلک ګرول نه کوي. دین مه بدناموه. سیدہ عائشہ فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی داسې راله. سیدہ عائشہ پیدا شوې وه چې کله وحی راتله. د دې حدیث نه انکار وکړه. دا خو ستا فن نه دی ته په دې څه پوهېږې. علم حدیث دا ګپ نه دی چې هر سړی د اردو کې کتاب ګوري زه په حدیث پوهېږم. صاحب لار په دې نه پوهېږي. عجیبه خبره ده. یو سړی چې یو گاڑی چلی بالفرض موټر چلی نو د هغې دپاره ضرورت دا وي چې دی به ځي ډرایوینګ سکول کې به دی ټریننګ حاصلوي. لیکن دا دین یو داسې گاڑی دی چې بس څوک ورته راځي چاله اردو ورځي دی چې په دین پوهېږم. دا هم څه تباهي جوړه کړې ده. د ټوله لوی بېدیني همدغه ده چې یو سړی ناپوهي او ځان پوهه وګڼي. د دې وجه دغه حدیث نه دی. دا د هغې خلکو ذهن کې ګن پروت دی د اسلام په خلاف. یو مسلمان چې په دې نه پوهېږي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خپله د شپږو کالو لور رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکوله. یو خوا پیغمبر دی بل خوا ابوبکر صدیق دی. او دا حدیث چا نقل کړی دی؟ دا یوازې امام بخاري نه نقل کړی. دا د ځمکې په مخ چې کوم محدث دی هغه دا حدیث نقل کړی. دا نه چې یوازې امام بخاري نقل کړی. دا په مسند احمد کې شته دی. دا په موطا کې شته دی. د دنیا په مخ چې کوم د حدیث کتاب دی په هغې کې دا لیکلي دي. خلک چې حدیث د استاد نه ووایي نه بیا په دې پوه شي چې بعضې زنانه داسې چې د هغې جسماني ګروت زر زر کېږي. عمر مسله نه ده په نکاح کې. د هغې د جسم صلاحیت موجود دی که نه دی. په حدیثو کې دا شته دی چې د هغې جسماني صلاحیت موجود و. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سره شپږو کالو عمر کې نکاح کړی. دا حدیث 100% صحیح دی. دې کې غلطي څه نشته. دا د خلکو ذهن برباد دی. اس میں سے اعتراض کوي او دا بنیاد جوړوي او جواز ورکوي. دا انکار حدیث ته لار کولاوي. اصل دا شته دی داسې خلک قاضي دی او فلان دی او فلان دی. دروغ وایي. هېڅ قاضي نه دی. قاضي په عربۍ کې هغه چاته نه وایي یوازې چې فیصلې کوي. قاضي هغه ډینګ ته هم وایي. ډینګ دا ډینګان دي ګد لګیا دي په دین باندې. کله ته خپله لرې کوي او کله ته سانګ لرې کوي. حدیث پکار دی چې خلک د چا نه ووایي. دا صورت چې ختمېږي سورة الحجر د دې آخر کې یو جمله ده. هغه جمله دا ده چې واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. د خپل رب بندگی به کوې تر دې چې تا له مرګ راشي. پاکستان کې د صوفیاو نه تپوسه چې د یقین څه معنی ده. تا ته به اوس پته ولګېږي چې دا سرې شنې جامې چولي بې شمېره ګوتې چولي او دلته کې غاړه کې عجیبه عجیبه څیزونه چولي. د دې څومره مینه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. دې نه تپوس وکړه څه معنی ده دی. جی د رب بندگی کوه تر دې چې تا ته معرفت حاصل شي. چې معرفت د رب حاصل شه نه بیا د عبادت ضرورت نشته. ځکه پیران عبادت نه کوي.
جونګړه کې بنا ستره موز نه گئی نتا ته نه دی ده مکی مکرمه ته زی لکه ډکیږي دلته کې امازل حالت کې دلته کې چې یقین دغه معنی ده نو آیا دا یقین رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو حاصل شوی دا یو تاسو چې دوی د یقین معنی معرفت ده نو آیا دا معرفت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاصل او کنه حاصل یو جواب وایي چې یس یا نو که یو سړی وي چې حاصلو زمونږ ایمان دار چې حاصلو نو سوال لای چې کله هغه مرض الوفات کړي راتلې نشي جمعات ته لګون نه خشه دی ته دوه مرګرو باندې لاس کې خو دو مسجد ته راغی ورجلاه تخطان الى الارض خپوې ځان پسې کرخه راخلې یعنی آخری هغه مونږ دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې هغه ته معرفت نه حاصل هغه تر مرګ پورې لګیا دی هغه ته حاصل دی یا به دی وی چې نه دی حاصل چې نه دی حاصل نو ستا په کفر کې چې څوک شکی نه واستانه غټ کافر دی دا د خلق ایمان دی د مینه د پیغمبر سره مینه دادا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اطاعت وکړي فرمان برداری وکړي یو مثال اخر کې در کوم چې پته ولګي چې زمونږه د خپل نبی سره څومره مینه ده په مدرلینډ یا نیدرلینډ والا باندې غصې ښکاره کوو یو نصرانی یا یو یهودي غلا وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم داري چې سو غلاو کی داغه نه بلاس پرې ګول شي دا قرآن حکم نه اغه ته پته ولګی دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیدلې ده يهوديان وی دا زمونږ د پاره د عزت خبرې چې زمونږ د یو زنانه لاس دا پغلا کې پریش راځي سفارش وګو تاسو ذهن کې وجه سفارش مفارش نه چلیږي اوس بستاسو د مسلمانانو پته لګي چې موږ ته پته ولګي چې فلان کې مجرم دی دا کار کړی دی گواهان په موجود دي آیا داغه د خلاصولو لپاره زمونږ رواج د سفارش تک نشته شته دی کنه دا ګناه دی مبارک شه دا اسلام نه دی اسه دخلي دعوی مکوي دا غپ ملګوي چې زما د پیغمبر سره محبت ده اوس به تا د پته ولګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې سفارش مني په دنیا کې یو سړی دی اسامه بن زید هم داغه محبوب دی داسې محبوب نه چې کنه الګ د ساتلې صحابي دی آزاد کړي غلام دی ډېر مینه ده ور سره داغه زوی دی اسامه دا د پیغمبر دوستان دي دي ته سفارش وکړو چې دا سزا معاف کړي سزا چا مقرر کړی دا الله آیا دا سزا معاف کول جایز دي تاسو ټول ذهن دار کنه چا جی سفارش وکړو بش زمونږ نو 99% خلق په دې سفارشونو روان دي زنه کوم دا حرکتونه ز خپل ځانم پیژنم خپل بچیم پیژنم لیکن زه دا کار نه کوم زه کاټول به روزګار ګرځي موږ ته معلومه ده خپل سزا چې یو سړی داغه سفارش نه یې هغه څوک نه مخکې گئی دا هر سمون په دې وجه برداشت کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت باندې عمل وکړي او دې به رزلټ راوځي ان شاء الله ډېر بهترین اگر هغه سفارش وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر وایي چې ٹھیک ده ته زما دوست دی دا ته یو دوست ودرېږي دا ورته سره او یاره ٹھیک ده هندو د هندو لپاره وایي پوری مطلب دا ته کافر دی تو ځان خپل هندو یې هندو د غوا غوښه نه خوري ستاره لپاره خورم کنه زه هندو یم بیا د ایمان دا دعوی څه لګي
خاکو والا پورې مخان د چغي زیاته او تا د کمه د پیغمبر احترام کړل د رسول الله سلام فرمان برداری تا د کمه کړل تاسو کرے چې وعده تاسو کوي دغم د کوټې د پاسې خي کنه ستا پیغمبر دا کار کړل ته خو زما خپل خادي ده استا خادي نه ده ته چې مسلمانې دا خادي ده الله دا غد رسول الله د دې سزونو نه روزه داوی مګوي عمل ثابت کې خپل چې زمونږ عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین څومره ده سفارش یو شند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اتشفع فی حد من حدود الله یو حد الله مقرر کړي ته پای کې ماته سفارش یو به فرمایل زماره پخپل رب باندې قسمی چلو سرقت فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم فاطمه کما چې زما لور دا کاغه اغلا کړي لقطع محمد یدها محمد بداغه لاس پخپل بر ګولې دا کوم دومره انصاف شته دا غسیز دی چې زه بار بار وایم چې زمونږ خپل پیغمبر سره هیڅ نسبت نشته دروغ مو وایس دروغ دی ایمانی طور ثابت کې عملی طور ثابت کې چاو زما د خپل پیغمبر د دین سره مینه ده ته بیا کوم یو آهو یو فریاد کو داغه بد الله دربار کې مسری بیا کوم غوایو چې الله چا زمونږ د پیغمبر بی عزت کړی دا د خاکی په شکل کې کاغه نیدرلند دی کا مدرلند دی کا سوئټزرلند دی کا ډنمارک دی کا برټن دی کا رشیا دا کا هندوستان دی کا بل او کبل الله ته تباہ او برباد کړي دې ډېر ښه نتیجه راوځي لیکن کله چې زمونږ خپل عمل صفري پدې اس نګي دا صرف د خپل غصه اظهار دی لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې په بنیاد نکیږي لہذا زما د نن جملو کې وباره سخت ویخ او پکاري داسې ما یو داسې سخت جملې ویلې بیا معذرت وکړم نو ما پسې یو سړی چې تقریر کوه هغه ناغوي دا سخت جملې موږ له ښې وې ځکه مونږ کې سبا د کمزورۍ راشي هغه عدالت و متو نه بغیر نه کېږي چې ګې چاپې لته مته وګې سوک موږ ورګې کړه بیا سړي ته احساس وشي چې رس غلطي کوم دا معذرت خو نه کو خدا بعد سخت جملې ما قصدن ویلې دي د څومره مدینه مونږ لګیاو یو دعوت ورکو باید چې داغه اثر خلکو کې ښکارش عمل کې ښکارشي او کنورو خلکو کې ښکار کی او کنه ښکار کی او کم سے کم د دې جماعت باسیانو کې دای ښکار کېدل پکار دي لکه 1978 نه حساب کې 2018 پورې څو کال شو ورځې نه دي شوي 30 35 40 سال شو پدې کې چې اوسړه هغه دین ترانه شي دا په خپل ایمان باندې ویری اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين